پیپرا ډاک دای پاکستان د ډیر نعمتینا د پاکستان د پیژندګالۍ یو اواز د پاکستان پټولنه غټ ریډیو نتورک. بسم الله الرحمن الرحیم. جی قدرمنو اوریدونکو، زیم نوی پروګرام با خبر پښتونخوا سره ستاسو قربا محمود جان بابر د پیښور سټوډیو نه. زمونږ دا پروګرام څنګه چې د دې فارمیټ په وي دا به چې څنګه موږ دلته نه نشر کوو، موږ به کوشش کوو چې تاسو سره هم پکې کله کله خبرې وکړو. دا د روانو چارو پروګرام وي چې کرنٹ افیرز ورته وایي، چې څه روان دي زمونږ ګیر چاپیره څه داسې روان دي چې د هغې نه زمونږ ژوند متاثره کیږي، زمونږ حقونه څه دي او چا سره دي او ولې نه راکوي، او هغه حقونه چې مونږ غواړو نو زمونږ ذمهواری څه دي، او هغه ذمهواری که مونږ پوره کړي وي نو بیا مونږ حق وغواړو نو بیا خو ټیک ده، او که مونږ هغه نه پوره کړي نو مونږ په هغې باندې هم خبره وکړو چې حق غواړو نو ذمهواری به هم پوره کوو. نو په دې کې به مونږ د پاکستان په آئین کې د خیبر پښتونخوا چې کوم حقونه دي په هغې باندې به خبرې کوو. د خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک دلته حکومتونه کوي او د چا څه ذمهواری جوړېږي د هغې په ذمهوارو باندې به خبرې کوو. دې نه علاوه به مونږ کوشش کوو چې وقتاً فوقتاً خپل رور ملک افغانستان په هکله باندې هم خبرې کوو، ځکه چې هلته هم زمونږ خلک دا ارڅه اوري لګي، دا ټرانسمیشن هلته هم روان وي. نو ما په خیال باندې د دې پروګرام ډېر لوی اهمیت دی چې مونږ دلته کینو او مونږ د مختلفو معاملو مشران پوهان دلته راولو او هغوی ته مونږ ووایو چې هغوی د مونږ ته هغه خبره وکړي چې په کومه خبره باندې یا مونږ یا زمونږ اوریدونکي نه پوهیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ډېر لوی اهم پروګرام دی د دې سیمې دپاره. انشاءالله مونږ به دا د هر زیارت او د جمعې په ورځ دا تاسو اوریدې هم شئ، د سونو اف ام او د دې د فیسبوک په پاڼه باندې تاسو دا کتې هم شئ او تاسو مونږ ته خپله رای هم راکولی شئ. دا به د هر زیارت او د جمعې په ورځ د 4 نه والې 5 بجو پورې وي. زمونږ نن د پروګرام موضوع مونږ راغستې ده، زمونږ نه ګیر چاپیره یو ماحول دی او په هغه ماحول باندې به مونږ خبره کوو چې زمونږ نیم نه کم لږ غوندې کم لکه په دریو کې یو حصه پاکستان دی وخت کې د اوبو لاندې ډوب دی، او د پاکستان دی وخت کې چې کوم هم خاص ځای له تاسو ورځئ، که هغه سیند دي که بلوچستان او څه حصه د پنجاب او څه پکې د خیبر پښتونخوا هم وه، نو هغه د اوبو لاندې ډوبه ده. او دې نه پس چې کله د سیلاب اوبه د کومو علاقو نه وتې دي یا چېرته ولاړې دي نو هلته اوس دې وخت کې بیمارو سر راوچت کړی دی او بیماری لګیا دي، هغلته خلک متاثره کوي او د هغې ژوندونو کې مشکلات دي، خلکو سره د څښلو اوبه نشته او ډېرې خبرې داسې دي چې هغه شته. خو مونږ به دا هم ګورو چې کله په پاکستان باندې دا سخت وخت راغو نو دا وویلی شو چې دا د پاکستان د خپلو غلطو یا د ګناهونو وجه نه ده، دا د دنیا مختلف ترقي یافته ملکونه چې کوم وو هغوی چې په خپل ملک کې کمې کارخانې لګولې وي، کم انډسټریل زونز چې هغوی لګولي وو، د هغې نه چې کوم ګیسز خارج شي نو د هغې نه ویل چې دنیا به د هغې نه متاثره کیږي. نو په هغې کې ټولو کې اول پاکستان د هغې نه متاثره شو او پاکستان کې د هغې ټولو کې غټ نقصان وشو. او د دې دا خبره یوازې مونږ نه کوو، دا د اقوام متحده چې د ټولې دنیا یو باډي ده، د هغې مشر چې کله د پاکستان په دوره باندې راغو نو هغوی هم په پاکستان کې دا خبره وکړه چې دا د پاکستان باندې چې کوم سخت وخت راغلی دی دا یوازې د پاکستان خپله مسله نه ده او دا د دنیا د دې ذمهواره ده، نو ځکه دنیا دی اوس پاکستان سره د دې مسلې نه د وتو دپاره امداد هم وکړي. د دې په مختلفو اړخونو باندې مونږ خبرې کوو. نن به مونږ ګورو چې دنیا نه کم امداد پاکستان ته را روان دی، پاکستان ته هغه امداد راځي بیا به لاندې دا صوبو ته ځي. مونږ ګورو چې څه ملکونه لګیا دي نیغ په نیغه هغه امداد سیند ته را روان کړی، ځکه چې سیند کې دې وخت کې اوبه ولاړې دي نو هغلته هم روان دی، نورو ځایونو ته هم روان دی. په دې خیبر پښتونخوا کې چې کومه تبعی شوې ده او زمونږ د دې سیمې چې کومه برخه رسېده هغه برخه به دا صوبه څنګه اخلي، ځکه چې دې وخت کې یو مشکل بل هم دی. د سیلاب نه پس چې کوم اصل مشکل دی هغه دا دی
چې په دې صوبه کې یو حکومت دی، یو سیاسي جماعت، او په مرکز کې د بل سیاسي جماعت حکومت دی، او د دواړو یو بل سره مړې ژوندې خبرې اترې او تګ راتګ ډیر زیات نشته. په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی، او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي د جمعیت علماء اسلام او د هغې د ملګرو حکومت دی. نو دا چې کوم د دې ترمنځ د کوارډینیشن نشته یا ورکینګ ریلیشنشپ یا یو بل سره تګ راتګ نشته او خبرې اترې که نه کېږي، د دې نقصان به دې صوبې خلکو له سره سي، او د دې نه موږ څنګه بچ کېدی شو. په دې موضوع باندې موږ نن خبرې کوو، نور هم معلومات په موږ تاسو سره شریکو، خو زموږ خوش قسمتي ده چې په دې معامله باندې موږ سره د خبرو اترو دپاره زما دوه ډېر درانه مېلمانه نن ما سره موجود دي په دې اولني پروګرام کې. اول زما اولنی مېلمه علي اکبر صاحب دی. علي اکبر صاحب په پېښور کې چې کوم ډان ټي وي دی د هغې بیورو چیف دی، او د دې نه مخکې د دې په صحافت په میدان کې ډېر لوی خدمات دي. په اسلام آباد کې ډېر زیات وخت صحافت کړی دی، او نور داسې ادارې چې هغه چېرته به چې دوی کار کولو په دې سیمو، په دې پاکستان په دې معاملاتو باندې ډېر ژور نظر لري. زما دویم مېلمه چې کوم دی هغه صفي الله صاحب دی، صفي الله ګل صاحب. صفي الله ګل صاحب سونو ټي وي بیورو چیف دی په پېښور کې. د دې نه مخکې هم دوی په ډېر اهمو پوزیشنونو باندې په صحافت کې کار کړی دی. دا دواړه ملګري چې کوم دي د پاکستان په آئین باندې هم خبر دي، په پاکستان په آئین کې دننه چې کوم وفاقي حکومت دی د هغې په ذمهوارو باندې هم خبر دي، د هغې په کردار هم خبر دي، او د کم قانون لاندې بس صوبو ته څه ملاویږي د هغې ټول هر څه نه هم خبر دي. زه تاسو دواړو ته هرکلی ویم او ډېره مننه چې تاسو دې پروګرام ته راغئ. علي اکبر صاحب تاسو نه شروع کوم. ما نن چې کله زه دلته راتلم نو چې حساب کتاب مې وکتو، نو خلکو ویل چې پاکستان ته کېدای شي چې څوک امداد ورنه کړي، ځکه چې دلته د داسې خلکو حکومت دی چې دنیا به هغې سره مړې ژوندې کېدای شي ونه کړي او ډېر زیات امداد ورسره ونه کړي. خو نن ما کته نو پاکستان ته تر اوسه پورې نن ورځې پورې 100 جازه سامان را رسېدلی دی، چې په دې کې ټولو کې زیات امداد چې کوم دی نو متحده عرب امارات کړی دی، بیا هغې نه لکه دې 43 جازه را لیږلي دي، دې نه پس چې کوم دی نو امریکې 15 جازه را لیږلي دي، ترکي 13 جازه را لیږلي دي، چین 4 جازه را لیږلي دي، چې د کوم د اقوام متحده چې کوم د مهاجرو اداره ده UNHCR هغې 9 جازه را لیږلي دي، یونیسف 2 جازه را لیږلي، او د خوراک چې کوم عالمي اداره ده هغې 3 جازه را لیږلي دي. نور هم پکې شته، سعودي عرب پکې 2 جازه را لیږلي دي، ازبکستان 1 را لیږلي، قطر 4 را لیږلي دي. دا جازونه دا امداد چې څنګه پاکستان ته راغو، نو تاسو همدومره امداد تمه لرله که نه د دې نه زیات امداد تمه هم لرله؟ مهرباني محمود جان صاحب، دا فلډ سیلاب چې کوم نو د دې شدت ډیر زیات و، لکه موږ مطلب تیر د 2010 سیلاب هم لیدلی او کور کړی هم، مطلب په هغې کې د هغې په ډبل باندې اوبه دې پیرله چې دي هغه راغلي دي او نقصانات هم لکه زیات شوي دي. نو موږ بالکل مطلب ایکسپیکټ کوله، خو د ټول نه لکه بنیادي خبره تاسو طرف ته اشاره هم وکړله چېرې د دې هغه شدت چې کوم نو هغه د دې حکومتونو د صوبایي حکومتونو د خپل منځه اختلاف د وجې هغه شان راوچت نه کړی شو، لکه موږ نړۍ ته دا باور ور نه کړی شو چې مطلب په موږ دومره غټ فلډ راغلی دی، دومره غټ کلایمیټ چینج دی، زموږ دومره نقصانات شوي دي. او په بالخصوص توګه چې دی نو د خیبر پښتونخوا دا په اوله کې مطلب ډېر یو لایټ واغېستو او ډېر مطلب هغه سنجیدګي ونه ښودی شوه چې کومه مطلب دلته کې پکار وه. نو دا خو اوس چې کوم د اقوام متحده جنرال سیکرټري راغی او هغه مطلب چې وکتل، هغه یو هغه کلایمیټ چینج هم وکتو، هغه هر څه هم وکتو، د هغې نه پس ته چې کوم دی نو هغه ډېر په غټه پیمانه باندې دا خبره دنیا ته وکړله چې یاره دلته کې ډېر زیات نقصان شوی دی. نو بالکل دا شروعات دي، موږ ګڼو چې یاره مطلب نقصان ډېر زیات شوی، څنګه چې تا وویلې تقریبا نیمه پر پاکستان په اوبو کې ډوب شوی دی، او د هغې وجه دا ده چې یاره مطلب دا یوازې زمونږ دغه نه دی کلایمیټ چینج دی، هغې ملکونو ترقي یافته ملکونو مطلب چا جنګونه کړي، چا اسلحې استعمال کړي، چا کارخانې لګولې دي، نو د هغې هغه مطلب چې په موږ باندې اثرات راغله. او همدغه پوینټ چې کوم دی نو هغه د اقوام متحده جنرال سیکرټري چې دی هغه بالکل مطلب چې رایټلی هغه دنیا ته ښودلی چې یاره دا د پاکستان وجه نه ده، دا هم ستاسو دغه دی، د دوی سره امداد ضرورت دی. زه به دې ځای کې خبره وکړم یو چې کاش مطلب چې په داسې موقعو باندې په ماضي کې موږ داسې حکومتونه لیدلي دي چې هغې مطلب په مرکز کې د یو چا حکومت وي او په صوبه کې د بل چا حکومت وي، خو چې کله زلزله راغلی یا بل یو قدرتي آفت راغلی یا دهشتګردي ده، نو موږ لیدلي چې هغه مطلب په اهمو قومي او عمومي مسایلو باندې یو شوي دي او یو اواز چې دی هغه رسېدلی دی. دې ځای کې زمونږ مطلب پوزیشن دا دی چې له اوله کې موږ ډېر لکه هغه سنجیدګي ونه ښودلی شوه کومه چې موږ ته پکار وه. لکه نن زه تاسو ته خبره کوم، زمونږ تقریبا دا دی
میاش پوره کیږي د فلډ چې راغلی دا روان دی لکه ستا اندازه دا ده چې ستاسو بیره اوسه پورې مطلب نقصانات او ازاله نه ده کړې سروې نه ده شوې اعلانونه شوي چاته مطلب پیمنټس نه یې میلاو شوي د هغې وجه سره چې لاوله کې مطلب دومره لایټ دوی واخیسته چې کومه سروې دوی وکړله دوی خو دا اندازه نه لګوله چې دا شدت دونه سیوا دی یو نارمل غوندې مطلب سروې په انتظامیو باندې وشوه هغه انتهایي مطلب کمزورې وه پرون مطلب یو نوټیفیکیشن بل جاری شو چې موږ یو بله کمیټي جوړو چې هغه مطلب دا سروې چې دا وکړي نو لا اوس په د خلکو مطلب دا پته لګي د چا کورونه پرېوتي د چا څه دي موږ ته څونه پیسې پکار دي دا د هغوی ریسپانس ډېر مهرباني علي اکبر صاحب تاسو سره مخکې بیا هم خبره کوو خو زه به لغونې د کلایمټ چینج په معامله باندې تاسو دا خبره وکړه نو زمونږ اوریدونکي چې کوم دي نو هغه په دې سیمه کې هم دي او د دې نه علاوه په افغانستان کې هم دي او دوی زمونږ ډېر په کلیوالو علاقو کې هم خلک هغوی باندې دا بارانونه هم کېږي دوی باندې دا اوریځه موش کېږي خو دوی ته د دې خبرې پته نه چې دا کلایمټ چینج څه ته وایي نو کلایمټ چینج د اوریدونکو او زمونږ د هغه خلکو د معلوماتو لپاره څوک چې دا ګوري کلایمټ چینج هغه شی دی چې مونږ دا ډېر وخت نه دا تمه لرله په دنیا کې چې دا کومه کارخانې لګیا دي او د دې نه کوم ګیسونه اوزي لګیا دي او کوم په کورونو کې چې دا کوم ګیسونه استعمالو ایر کنډیشن لګي ګاډي چلی د کارخانو نه کوم لوګي اوزي هغه اسمان ته ځینو هغه سره د زمونږ چې کوم ګیر چاپیره کوم موسم دی په هغه کې بدلون راځي هغه ګرميږي لګیا دي مختلف ځایونه سزيخيږي س ګرميږي نو موسم کې مسلسل چې کوم بدلون را روان دي د کلایمټ چینج وي ځکه تاسو ته اچانک او ناڅاپه داسې بارانونه ښکار شي چې د هغه اړو چرته چا سوچ هم نه کړي اچانک په هغه وخت کې باران شروع شي د کوم روانه میاشت ده په دې کې مونږ چرته دا نو اوریدل چې په دې کې به بارانونه کېدو په دې کې به هغه د په شکال بارانونه بکیده هغه هم په دې ورځو کې وشونو نور هم داسې کیږي او موږ نه پس نن ما چې کوم خبرونه اوریدنو لګیا نو په چین کې حالات دی وخت کې چې خراب دي او الته هم د لکونه خلک د یو صوبې نه وستي دي ځکه چې الته هم د اوبو مسله راوته ده سفیر الله ګل صاحب سچ علي اکبر صاحب ویل تاسو په دې کې څه زیاتول غواړئ د اقوام متحده چې ورته وي د دنیا چې نړیواله چې کومه اداره ده او دې چې د پاکستان د پاره د 1.8 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده د دې مشر د ټولو ملکونو چې تاسو پاکستان سره دا امداد وکړي آیا دا به پوره او دا به پاکستان کې په ټیک طریقه ولګي ګوره په دغه شتا دوه خبرې وکړل چې آیا دغه امداد چې کومه ده دا به پوره شي یو خو په ټولو ناول لکه علي اکبر خبره وکړله یو فرست اسسمنټ او دا چې کوم د اقوام متحده چې کومه راغله دغه فرست ایریل چې کوم اسسمنټ اپارنت اسسمنٹ هوا اسمان کې چې یو کته نو دغه نه پس پیغویل شي نو هغه اسسمنٹ جست هغه اسسمنٹ نه دی چې تا اکچولی ګوډز او پراپرټي او بزنس دغه څومره ډیمیجز شوی دي نو چې اکچوال راځي نو هغه په ټایم لګي او دویمه چې کومه په دغه سیمه کې کته د موږ خپل غو ګوري چې څنګه سورځ تیر شو نو یو افیشل فیګر ریلیز شو بیا یو بلغا شو اوس دریم پکچر راغی چې اجلاس خو اوس کرنټلی لګا علي اکبر د تاسو سره د غاسره رودونکو خلکو سره ټولو سره دا شیر را چې اوس چې خلکو اعتراض دا و چې دا خو خالی چې کوم افیشل ډیټا دا هغه کړه د اکچوال سروې خو شوې نه اصل خو معلومات چاته شته اصل معلومات نو دا خو په ډیر هغه یی نه چې پریمیچور خبره به وی چې ته خالی چې کومه دا 160 میلیون ولا خبره وکړي دغه خبره وکړي نو دا په دانه به ډیر زیات دي بل چې کومه دا وجه ده چې کتا سو ګوري په دغه ځلې کا 2010 نو هغه په تھرو اوټ کنه ټول کې پی یا ناردن ایریاز یا چترال ترغه پر د ټول علاقې چې کومه دا هغه نوې غشو دغه ځلې په هغه ټایم باندې 2010 شیخ خالد دوه ځایونو چې کومه دا ګلیشیر برست کومه بلاک ورته یو هغه دغه ځلې کاونټلس برست دي نو کاونټلس برست چې کومه دي د خلکو لا خو دغه اسسمنت په څوک کوي چې کوم پټي وی لاړوي او په پټو باندې څه شي وي بل چې کومه د ټوله علاقہ د چې پټو باندې غنم او یا د روایتي فصل په ځای باندې دغه د میوه او پھلدار هغه ونه پکشي چې کومه قیمت هم زیات دی هغه پروډکټ هم زیات دی هغه پروډوس هم زیات دی نو دا خو چې ټول ته د اسسمنت تراسه یا کوي او هغه اټ ویل ټیک ټایم اکچوال چې کوم اسسمنت دی بل خبره چې آیا د خلکو ته به ورسیږي نو خلکو رسیدنو ولا خو چې کومه د سوشل میډیا باندې الریډي چلیږي چې د خلکو رسیدنو په ځای باندې د دکانونو ته ورسیدل نو له خلکو ته چې ندي رسیدلی هغه دکانونو ته ورسیدل نو دکانونو ته چا رسولې دي
نو دا غاډیو ډیره غټه هغه ایشو ده چې موږ همیشه دا کی 2010 شم دا خبره کېدله چې یو خود موږ چک اینڈ بیلنس نشته هغه کا فدرال دی هغه کا پروینشل دی دواړه غنه کا صوبایي دی کا وفاقي دی موږ یو میکانیزم نشته یو بیوروکراټیک دی موږ هغه نشته چې کوم ته ا چکوي چې بیګنه د تا په ډیزاستر شي د تا کوم ضرورت شیونه وی هغه ته سبسیډایز کی دلته دا حالو چې په شپږم تاریخ باندې چې سیلاب راځي په اتلسم تاریخ باندې چې کوم په 3000 والا ټن چې کوم هغه په 15000 باندې مارکیټ شي ملاوي ټنټونه ګران شو ار یو شیخ خلکو ګران کو اسمان ته ورسېد دا خو خبره دی چې کوم غنا کا پبلک ریپرزینټیټیو غنا کا د موږ الیکټډ ریپرزینټیټیو ورته وي هغه خلک ورته وي چې څوک په اسمبلیانو کې ناشتي یا کومه دا چې کوم د سټیټ ریسپانسیبিলিټي چې د چا دا نو هغه چې سو پر په خپل غنو کینو نخکاری چې دغه خلق او ډیر مهرباني زه د تاسو په دې خبره کې غوښم نن حکومت یو تخمینه جاری کړی ده حکومت سورز مخکې ویلی چې زمونږ 10 ارب ډالر نقصان په پاکستان کې شوی دی 10 ارب ډالر نن ویل چې هغه 10 ارب ډالر ته ورسېدو 10 ارب ډالر چې تاسو سوچو کې نو دا لکه زمونږ ډیر غټ نقصان دی چې د دې تر اوسه او د دې په مقابله کې چې کوم 1.8 میلیون ډالر ویل شوی دی د اقوام متحده اړه زما په خیال چې هغه خو به دې لپاره پوره نه وي خو دې سره چې دا کوم خبره تاسو وکړه د اخلاقی اړه ته چې تاسو اشاره وکړه چې زمونږ متاثرین هم هغه خلک چې کم پرشتیاو باندې کم خلک متاثر شوي وي د چا کور ډنګ وي هغه په خپل کور کې ناستي بار په سړک باندې خلک راغلي د لری علاقو نه راغلي هغه ناستي خیر ماران یو اصل خبره چې کوم کیږي نو یو په دې خان نه مګه کتلو راغه ظاهره د چا چرواکي اورال تم چې کوم غوي نو چې چا اکچولی کور ته بشوي وي نه څوک متاثر وي هغه خلک غریبانان خو په خپل کورونه لګوي او چې کوم امداد بم د ځن خلکو په اول سورزو شجن نو هغه چې کوم چا ډیزرو کاوه نو دغه حال موږ په کتلو په خاور چې کوم موټروي باندې کوم خلکو کورونه ډیمیج شوی نو وی هغه ته نقصان شو هغه خلک الته په موټروي باندې پراته وي د زل لګوند دی کې اډیشن کومه چې لکه موږ دا خبره کیږي په حکومتي سطح باندې د خیبر پختونخوا او خلک هم لکه وایي چې د اقوام متحده سیکرټري ولې رانغی خیبر پختونخوا ته دا یو څیز دی محمود جان ستا یاد چې دا خبره موږ ځینې خبرې موږ نه په ټي وي کولی شو نه په ریډیو خو هغه موږ په سوشل میډیا باندې اوچتو لکه تا د سیلاب په درېیمه ورځ باندې متاثرین اوچت کړل ستا په خیبر پختونخوا کې یو کیمپ نشته تاله چې د بار نه څوک راځي ویزټ کوي او موږ دا خبره اوچته کړې وه چې کم از کم مطلب تاسو څه داسې خو پرېږدئ چې څوک راځي نو چې هغوی خو مطلب هغه ویزټ کوي نو یو کیمپ په خیبر پختونخوا کې د متاثرینو نشته ولې نقصان نه دی شوی د دنیا شوی سواد کې ډیر شوی دی په 400 کې شوی دی په نوخار کې شوی دی او لکه دا حال دی نو دا سیزونه خو به ته د دې لپاره مطلب جوړی چېرې تڼنۍ ته وښیه چې مطلب ما سره کسان ناستې دي لکه دا متاثره شوي دي مطلب موږ چغې وو په میدان څوک نشته دا ولې دا ریسپانس تیز نه ځي مطلب هغه شان لاولني موږ یو څو هوټلې وغورځېدلې هغې خلک ډېر زیات مطلب دنیا چې ده نو هغې خپل طرف ته متوجه کړه خو بیا فالو اپ کې موږ په درېیمه ورځ باندې مطلب عجیبه کسان پاسول او د هغې وجه سره چې جي دې کې مطلب باري خلک ناست دي نو خو د انتظامیې کار دی بل یو ځای کې چې 100 کسان ناست دي نو کو په انیشل سټیج کې هغې کې 115 کسان ناست دي خیر څه خبره نه ده خو ته مطلب هغې ته ګوره چې خلک موږ ته څنګه ګوري زموږ څومره نقصان شوی دی نو موږ په درېیمه ورځ باندې ټول خیبر پختونخوا نه کیمپونه ختم تاسو دا خبرو کې چې خلک د متاثرینو خبره د متاثرین خو پکې لا پرېږدي دي چې خلکو پکې کیمپونه د فراډ لګولي فراډي جیکټي اچولې د هغه تنظیمونو چې یاره موږ د فلانکي تنظیم سره کار کوو تاسو پیسې ورکړو خلکو پکې په لکونو کروڑونو روپۍ په هغه کې پیدا کړي دي نو لکه اوس دی کې یو بلې خبرې اړخ ته ځو لکه موږ وکړو چې دنیا لګیا دی سامان را لېږي سامان را روان دی او دا سامان به اوس په پاکستان کې دننه د تقسیمېدو څه داسې میکانیزم به سي طریقه به سي ځکه چې دنیا هم لګیا دی امداد کې دلته پاکستان کې عمران خان صاحب هم لګیا ټیلیتون او چلول 100 ارب روپۍ هغې را جمع کړي دین علاوه نور تنظیمونه هم د ارسه کې لګیا دي تاسو چې د ارسه ګوري لګي نو زما په خیال باندې پیسې او شیزونه خو ډېر راغلي دي د هغې د خرچ عمل څنګه روان دی ستاسو په نظر کې صفي الله صاحب ګوره بیا هغه خبرې چې سیستماټیک یا تا څه سیستم ورته جوړ کړی دی چې یو په کلایمټ چینج باندې دنیا خبرې کولې یا کولې موږ دغه د لپاره پریکاشنری میجرز شاخصي یې نه چې اول موږ سه اقدامات ورته کړی دي بیا چې کومه دغه امداد لپاره موږ کوم نوې سیټ اپ جوړ کړی دی یا کوم تاسو ارګنایزیشنز یا تاسو سټرکچرز یا باډیز موږ ورته جوړ کړی دي چې دغه با فلوي
ا کنسرټډ چې کوم پراپر افورټس چې کوم دی هغه ضایع ولې شي د موږ پرابلم د غوي چې ضایع پدا شي چې هغه یو پراپر فلوکشن راځي ترتیب نه یو تحقیق نه یو ریسرچ په نوي شوی پراپر سرویس نوي شوی ډپارټمنټس چې کومه د دمر ډېر جوړ شوی چې د هغه د یو بل سره ډاټا ګوره د په ته د خیبر پختونخوا دغه واخله کنه د دهشتګردي او دلته چې کومه د چې آخري په کور هډ کوارټر چې کومه د دغه د پارا سنټر جوړاونو سره ولې ضرورت پېښ شو چې ټول انټيليجنس شیرینګ چې کومه د التبا کیږي چې تا خالي د سیم اوسم د موجه د پاست ایکسپیرینس نه موجه سبقونه نه دی اخستي موجه تاسو پراپر یو سنټر نه دی ورته جوړ کړی چې هغه ته وي پی ډی ایم مو جوړ کړی او غیر فعال اوس نو دا کورونا دی چې کوم اوسم وخت نه دی تیر یو تاسو سنټرلایزډ میکانیزم دیکھه سب الله سب زو په لګیټ کما تاسو نالج کې هم راشي کې دی شي دیکھه کو تاسو خیال کړئ نو کورونا کې چې کم دی نو زمونږه مطلب کم چې ان سی اس سی کمیشن زمونږ چې هغه ډیر زیات مطلب حق کردار ادا کړ او ټول وړ کې داغه مطلب او داغه وجه دا و چې هغه مطلب ورسایټ او د آرمی نو دې کې هم دوی مطلب یو سوره د مخ کې یو اداره جوړ کړل او په هغه پیټرن باندې چې هغه مطلب دا آرمی چیف او د آرمی هغه د آرمی په کې کسان دي هغه په هغه کې دي نو دا یو ډیر ښه مطلب دی چې لکه کار وشو ځکه په دې کې دار سنمو خو مطلب ټول خلک دا وایي چې عاصم یو سیز دی خو موږ چې دې کې سونه ابزرو کړه محمود جان لکه دې کې څه شک نشته لکه د آرمی ریسپانس ډیر زیات کوي کو نه صرف مطلب دا غوي ریسپانس ریلیف مطلب هغه اپریشن بلکې دنیا ته چې مطلب هغه دې طرف ته متوجه کولو کې مطلب آرمی خپل پورا کوشش کړی دی او لازمی خبره چې هغه غواړي چې مطلب دنیا ته د یقین ورکړي چې تاسو موږ ته سره لګي دا په صحیح طریقه باندې لاړ شي نو هغه اداره کې مطلب د ټولو صوبو او دا کوم متعلقه ادارې چې دا غوي کسان پکې هم لکه موجود دي نو دا یو سیس کړي بل طرف ته حکومت هم کوشش کوي مونږه لکه په نظر دا راځي چې دوی هر چاله دا یقین ورکړي چې تاسو د امداد را لګي نو مطلب چې دا صحیح ځای ته لاړ شي هغه تاسو ګورئ نو مطلب هغه فلډ ریلیف والا دغه هم د انټرنیشنل بانک کې کولاو کو دې نه علاوه مطلب چې دا به تاسو لکه کته هم شي چې تاسو سره ولګل نو هر طرف نه کوشش جاری دي چې دنیا مطلب په دې باندې لکه وکی چې تاسو امداد راولېږي غورسي دا کوشش او جاری هو د پاکستان زوړ ریکارډ څه دی نو هغه لکه هم نه لري کوشش باندې اعتراض غانه دی د کوم خبر وکړه ادا دی چې موږ پراپر هغه یې نه چې اول نه یو ورته تیار مونږ دیو چې پیشکی تیارې مونږ له اطلاع وشو پیشکی تیارې زمونږ نو دا بالکل لکه مونږ باندې یو سایکلون هم تیر شو سو کاله مخکې هم تاسو افیس مطلب مونږ هغه والی مونږ ته په دوه مرز باندې پته ولګی چې مونږ خو به هغه دغه هغه ټورنیډو هغه مطلب چې روستا پته ولګی کسانو تقریبا په خبر مونږ د مونږ هغه په دې یاد چې تونه چې زولې درنه روانه و دغه په خبر کې جلوس ته نو مونږ ته په دوه مرز پته لګی چې مطلب مونږ دا شوی او دام لکه مونږ ته دومره پته و چې کلایمیټ چینج مطلب مونږ خبرې خو مونږ خو چې د پاکستان بچرته راځي لاول نور ملکونه ګوره ته محمود جان دین اندازه ولګه وسکال مطلب دا د مارچ نه دا سلسله شروع شوې ده لکه موسم بهار ما اوس په لګول سه یو کانفرنس کې مونږ الته دا کړو چې به دې په موسم بهار ونه لیدې شو نو دې په نور مطلب استا جمع خبره کېدل چې او جمع نو د پشکال والا سیستم وسره وته ولن کې مطلب یو نیمه دوه میاشتې مخکې روان دي نو دا هغه تبدیلیانی دي چې د ملکونو لا تیار اوسېدل پکارو نو مونږ خو ګورو دلته په دنیا کې لکه ما چې تر اوسه پورې د کرونا چې کوم خبره مونږه کته نو په هغه کې مونږ د چا حکومت د اړه به مونږ نه کته چې هغه به مخکې تیارې کولو او هغه به هغه نوی ریپورټس په مخ لاره وسه چې پراتلونکو ورځو کې دا سیز را روان دي او د لپاره ځان تیار کړي نو دا به د یونیورسيټو نه راتله مونږ د چین د یونیورسيټي د ریپورټس نه خبر ریسرچ زغی کړي په پاکستان کې ماته تر اوسه پورې په یو یونیورسيټي کې هم داسې ښکار نه شو چې هغه د دومره ریسرچ وکي چې یو نوې اطلاع د خلکو لور کې چې ګور ځان تیار کړي دا شی را روان دي مونږ کنه نم څه تیارې کوو که څه جواب ورکو دنیا ته هغه د پاره هم مونږ د هغه په ریسرچ او د هغه په معلوماتو باندې هغه سره خبره کوو نو زما په خیال باندې په دې باندې هم د غلط پکار دی چې یاره مونږ خپل د ریسرچ بندوبست کو خدای زمونږ ګوره یو کاری کنه یو سیز را خوشي خو هغه چې مونږ په کومه طریقه باندې یو بل ته وایو چې یو بل ته ګورو نه اوس لکه تاسو نزه ته پوس کوم چې زه په خپل د خبره لکه ډېره ماته ښه ښکاري چې زما وفاقي حکومت مشران راشي په خیبر پښتونخوا کې ګرځي
نو زموږ د صوبې ورسره څوک نه چې زموږ د صوبې والا چېرته ګرځي نو د هغوی چې کوم د پارټۍ مشر عمران خان صاحب راشي نو بیا ورسره د وفاق والا څوک نه دا شی لګیا د ماحول څومره خرابوي دا محمود جان ما تاسو ته ویلې په اوله کې مطلب چېرې لکه موږ حکومتونه لیدلي دي دا اولنی ځل نه چې په صوبه کې بدل دی او په وفاق کې بدل دی خو په هره پارټۍ کې مطلب دا څه ناڅه په هغې کې کسان داسې وي چې هغه مطلب دا بیا هغه مخالفینو سره هغوی سره ایزي او مطلب خپل منځ کې ملاویږي خو تر اوسه پورې د دې ډېر غټ نقصان دی هغه خیبر پښتونخوا ته هم دی او هغه مطلب ټول پاکستان ته دی لکه د اوسه پورې موږ مومنټم جوړ نه کړو چې موږ دونه پاکستان ته څنګه دی موږ ته ګورو که نه په سند کې موږ له بلاول بټو زرداري ښکاري لګیا دی وزیر اعظم یې د لاس نه نیولی دی ځان سره ګرځۍ لګیا دی ولا خپل ځای نه ورته ښیي که د اقوام متحده مشر راځي هغه هم د لاس نه نیسي ځان سره ګرځۍ لګیا دی او مسلسل هلته ځي دلته موږ ګورو لګیا چې په هغه پاکټس کې وزیر اعظم ورځي چېرته چې د هغې اتحادیان موجود دي موږ وکتو په ډي ای خان ته وزیر اعظم صاحب لاړو د هغې نه علاوه نور هغه ځای نه چېرته چې هغې اتحادیان موجودو نو که دا په دې وخت کې لکه تاسو د وفاق څومره ذمهواري ده چې دا څه دلته روان دي او د صوبې څومره ذمهواري ده د وفاق ذمهواري مطلب ډېره زیاته ده هغه به لکه دا څیزونه د زړه نه وباسي چې یاره زما پی ټي آی والا ما سره نه لګي مطلب هغه نه کېږي هغوی به دا انیشیټیو اخلي او پکار ده چې هغوی اخیستی وی که فرض که مطلب وزیر اعلی خفه دی یا هغه سره ملاویږي نه نو پکار ده وزیر اعظم د چا مني کړی مطلب راشه امیر مقام ځان سره کا بل څوک ځان سره کا او راشي دلته کې مطلب دغه شان دی په دې اتحاد کې چې کوم ګوندونه شامل دي هغه کو مطلب ان پی ده کو پیپل پارټي ده کو جمعیت ده دوی له پکار ده چې په دلته کې د داسې ماحول جوړولو لپاره یو پارلیماني مطلب کمیټي یا کمیشن جوړ کړي چې په هغې کې د هغې کسان ومي او د دې حکومت پکې ومي او دا کم یو ګیپ چې راغلی دی ځکه چې مطلب دا خو قدرتي آفت دی او مطلب موږ ته ضرورت دی زموږ نقصانات شوي دي په اربونو روپو باندې شوي دي نو چې دغه شان یو پارلیماني لکه جرګه موږ وایو که نه پارلیماني مطلب کمیټي جوړه کړي او هغه د دغې په ذریعه باندې خپلې غوښتنې هم کوي او هغه مطلب ملاقاتونه هم کوي په هغې کې د حکومت هم 2-3 کسان شامل او د پارټیانو هم شامل ځکه د ټول نه غټه مسله ده چې مطلب پی ټي آی یو ډېر مطلب سخت پوزیشن نیولی دی اوس نه مطلب ډېر د مخکې نه هغه د هغوی دی خو وفاق خو مطلب چې وفاق دی هغه خو مطلب صوبو کې پکار ده چې هغوی انیشیټیو واخلي یو داسې کمیټي جوړه کړي چې هغه جرګۍ مطلب مخکې ماضي کې هم جوړې شوي دي د پرویز خټک دوی جوړې کړي دي دغه شان دوی کې مرکز کې مطلب 2-3 کسان داسې دي چې هغه مطلب ناسته پاسته کولی شي لکه نن د صدر موقف ډېر ښه را روان دی 100 ورځونه نن هم مطلب هغه ډېر ښه مطلب سټیټمنټ ورکړي زما شهباز شریف سره مطلب ډېر تفصیلي گفتگو کړي سیلاب باندې سیز باندې نو دغه شان چې د صوبې په لیول باندې هم او انیشیټیو کو فرض کا مطلب حکومت نشي اغېستی هغوی یو پوزیشن نیولی نو بیا د نورو جماعتونو ته پکار ده چې دوی انیشیټیو والي او د دوی نه کسان نشي د صوبې د کردار څنګه دی او صوبه به څنګه د وفاق نه ځان دپاره د خپل حق راخلي او د صوبې د اړخه څه کېدل پکار دي خبرې اترې هغې کوي که نه کوي لګیا دي هغوی څه بندوبست کړی چې د خیبر پښتونخوا ته د خپل حق هم میلو شي ما لږ ساعت مخکې وزیر اعلی چې کوم دلته مشیر دی بیرسټر صاحب هغه سره خبرې کړې دي چې هغه د کابینې برخه هم ده نو کوشش کوو چې هغه تاسو ته واورو چې د هغې موقف راشي چې صوبه لګیا ده په دې معامله کې څه کوي د سیلاب په حواله سره چې کم فارن ایډ امداد پاکستان ته ملاویږي لګیا دی نو د هغې کې خو د خیبر پښتونخوا حصه لا موږ ته بیخي نه ده میلاو شوی او د هغې وجه شاید دا هم ده چې فارن ایډ چې کله راشي او هغه پیسې ټولې اکمولیټ شي حکومت ته رسیو شي نو بیا به هغه د فاینانس منسټرۍ په ترو باندې مختلفو صوبو ته یا مختلفو ځینو ته لیږلی کېږي طریقه کار یې دا وي نو شاید چې هغه طریقه کار کې لا وخت لګي به او چې کله ټولې پیسې را جمع شي نو بیا به د مختلفو صوبو ډپارټمنټس ته فاینانس ډپارټمنټس ته به مرکزي چې کوم فاینانس منسټري دی یې راجېږي نو هغې کې خو لا څه دغه نشته څه ډیولپمنټ نشته بل دا دی چې کوم حده پورې زمونږ د دغه تعلق دی نو تقریبا رفلی 1700 میلیون روپۍ چې دی نو دا مونږ د خیبر پښتونخوا حکومت اوسه پورې د سیلاب زدګانو لپاره الوکیټ کړي دي او دې کې ډېر زیات فنډ چې دی نو هغه ځایي انتظامیو ته ورکړی شوی دی چې کوم لګیا دی هلته کې چې کوم متاثرین دي هغوی کې تقسیموي په دې کې د ریسکیو اپریشنز کې څه پیسه لګېدلې ده څه بیا په دې ریلیف اپریشنز کې
د خوراک او د هیلث فیسیلیټیز او د این علاوه د رهایش چې کوم عارضي فیسیلیټیز دي سامان وغیرہ دې مد کې پیسې خرج شوي دي او زیات بچ دا نو اوس په دغه کې په ریهیبلیټیشن کې استعمالیږي چې د کومو خلکو کورونه تباه شوي دي یا نقصان ورته رسېدلی دی پراپرټیز ته او هغې کې د اوسېدو قابل نه دي نو هغه به وله هغې سلسله کې به وله سره کیش هیلپ کېږي او بل د دې نه علاوه چې کوم سړکونه او دا پلونه وغیره خراب شوي دي او د کمیونیکیشن چې کوم نظام ډسټرب شوی دی نو یقینا هغې باندې به اخراجات راځي خو به هر حال دا تقریبا 1700 میلیون روپۍ چې دی نو دا رفلی د حوالې سره د وخت کې جاری شوي دي او نورې به هم چې دی نو انشاءالله د کا پلانینګ چې څنګه وشي نو د هغې مطابق آف اینڈ آن چې کوم ځای کې ضرورت وي نو هلته به دا نورې هم جاري کوو وفاق را سره د تقریبا د 10 اربو روپو وعده کړې ده او هغه لا کمیټمنټ چې دی نو هغې نه دی پوره کړی فلحال صرف خبره یې کړې ده نورې څه نه دي شوي او درېیمه خبره دا ده چې د NDMA د طرف نه د خیبر پښتونخوا حکومت ته ډېر لږ سامان میلاو شوی دی څه 500 کټس میلاو شوي دي او څه دغه شانتې کمبلې میلاو شوي دي او دا ټایپ یا نیګلیجبل امداد دی زیاتر خرچه چې کومه کېږي امداد چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا حکومت د PDMA په ذریعه باندې کوي او د هغې نه علاوه تا ته پته ده چې د PDMA او د ریسکیو 1122 او د ضلعي انتظامیه پولیس د این علاوه سیول ډیفنس دا چې کوم زموږ صوبایي میکانیزم دی دا د ریسکیو لپاره کار کوي دا بیرسټر سیف چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی محمود خان صاحب مشیر دی د اطلاعاتو لپاره موږ هغوی نه تپوس کړی و چې دا کوم پاکستان ته کوم امداد راځي دا به خیبر پښتونخوا ته را رسولو دپاره دوی به خپل څه کردار ادا کړي دوی خو خپلې څه ګیلې وکړي دوی وویل چې موږ تر اوسه پورې وفاق موږ سره د 10 اربو روپو وعده کړې ده خو لا تر اوسه پورې پکې راکړي نه دا صرف خبره ده موږ په NDMA نه هم ډېر کم سامان میلاو شوی NDMA چې کوم دی نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ده چې د ټول پاکستان کې کوم داسې واقعیت وشي داسې آفتونه راشي نو هغې کې د خلکو امداد کوي ټولو صوبو ته خپل سامان ورکوي اکبر صاحب دی خو ګیلمن دي وایي چې موږ ته خو تر اوسه پورې لا څه نه دي میلاو شوي نو زما په خیال باندې په نورو ځایونو کې خو تقسیم مقسیم شوی دی که نه بیا یو خبره وکړو مطلب بیرسټر صاحب خبرې وکړلې خو امداد او هغه ځای ته ګوره مطلب چې کم زیات سي چې کم ځای نه مطلب ته وښیه چې به یې ما سره شوي زه بیا دا خبره کوم چې موږ ډېر غیر سنجیدګۍ سره مطلب خیبر پښتونخوا فلډ اخیستی دی لکه مطلب موږ په هغه خبره بیا زه کوم چې په دویمه درېیمه ورځ باندې موږ کسان پاسولي د دې مقصد سره به وي چې زموږ اړو مطلب نقصان نشته زموږ متاثرین چېرته نو چې لاول دا خو اوس ګوره مطلب چې پته لګي چې یاره به نقصان زیات شوی او انټرنیشنل کمیونټي پاکستان ته ډېر دغه کوي نو مطلب چې موږ اوس خپل میټینګونه اخوا دېخوا کوو په وخت باندې مطلب چې موږ لکه هغه شان نه دي کړي موږ خو مطلب اوس به ډېر زور به اخلو ځکه چې یو تیار سیز موږ سره و موږ کیش نه کړی شو هغه مطلب چې اوس په موږ ډېر زور لګو چې به زموږ دا نقصانات شوي او دا هغه شوي دي خو بهرحال دا په سیاسي حکومتونو باندې دا سیاسي حکومتونه دومره کوي چېرې کوارډینیشن یې صحیح نو مطلب چې هغوی خپلو علاقو له خپلو حصو له زیاته برخه چې دی هغه راوړي دا د سیاسي حکومتونو کار باقي مطلب د فنډ د تقسیم معامله ده نو هغه د پلانینګ ډیویژن مطلب چې یو فاینانس یې کوي مطلب همدغه کم کمیشن چې جوړ شوی د فلډ والا د دې چیرمین هم د پلانینګ وزیر چې کم دی نو هغه چیرمین دی مطلب وزیر اعظم چیرمین دی او ډیپټي چیرمین دی د پلانینګ وزارت دی دا خبره صفي صاحب هم کولی چې مطلب د امداد د هغې په ذریعه باندې وایي نه تقسیمیږي نو لازمي خبره ده هلته کې مطلب ټولې ادارې دي د هغې اسسمنټ به کېږي میټینګونه به کېږي هم په هغې باندې به چې دی هغه کېږي بیرسټر صاحب په خبره صحیح وه چېرې وفاق د 10 اربو روپو چې دی هغه اعلان کړی دی خو لا اوسه پورې ترسیل نه یې شوی نو دغه به هم وشي لا مونږ خو اوسه پورې خپل دا څیز نه دی ښودلی چې زموږ نقصان بنیادي طور باندې څومره شوی دی لکه زه تا ته بار بار وایم چې یو میاشت وشوه زمونږ پرون دا بیا بله کمیټي جوړه کړه نوټیفیکیشن جاری شو چې مطلب به بس دا چې دا کمیټي به اسسمنټ کوي چې مطلب زمونږ څومره نقصان شوی د چا کورونه څومره تباه شوي دي د چا څه شوي فوري ریلیف چې کوم د 25 هزار روپو هغه هم لا چاته اوسه پورې نه میلاو شوی دا اسسمنټ چې کومه کمیټي پرون بیا ریوایز شوه دا به کوي د هغې نه پس یې واقعېږي نو موږ دا معذرت سره وایم موږ ډېر کوشش کړی میډیا والا چېرې موږ دا کلیمټي چې کومه ده چې دا اوچته کو او موږ دې ته ډېرې چغې والې دي اوس هسې هغه خبرې نه شو کولی په دې حکومت کې مو
خو ډېر نان سیریس اټیټیوډ په اوله کې مونږ لګا وزیر اعظم صاحب په خپل پرون بیان ورکړی دی چې مونږ 40 ارب روپۍ تر اوسه پورې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې تقسیم کړي دي چې کوم تاسو وایي چې دا خو لا تقسیم شوي نه دي کنه. نو مطلب دا چې چرته نه خو څه خو روان دي او دلته په خیبر پښتونخوا کې زما په خیال د پی ډی ایم ای په ذریعه باندې هم د فندونو تقسیم دا دومره پورې شوي دي چې کوم ځای ته وزیر اعلی صاحب مطلب دوره کړې نو هغه ځای کې مطلب ان دی سپاټ یا مطلب ورځ نیمه بعد چې څه شوي هغه شوي دي. باقي چې کوم دوی مطلب د چا کورونه چې ډیمیج دي یا نقصان شوی دی هغه والا مطلب دوی لا اوسه پورې ریلیزز نه شوي ځکه چې مطلب نن هم په هغې موږ کار وکړو معلومات وکړه زموږ پې نظر دی او دا فلټ چې دی نو مطلب چې دا لکه په دې کې میډیا هم خپل کردار ادا نه کو لکه څنګه چې مطلب موږ ډیر لیټ رالو محمود جان مطلب چې موږ نه سیزو واتو که نه نو موږ مطلب اول خالي هغه په څو ځغاک چې خاک وي لکه علي اکبر خبر وکړه چې اړو لکه اوس ټانګ دی خان چونکې دغه صدر بل بیا هغه پولیټیکل غا لکه علي اکبر خبر وکړو اړو د فلډ خبر چې کوم دا صفي صاحب خبره کوي د ټول نه زیات هټ شوی مطلب ډېر اسماعیل خان دی او دغه ټانک خو دا زه تا لکه شو دی بالکل صحیح خبره کوي چې د 10-12 ورځو پورې په میډیا باندې مطلب چې خبر قدرې نه دی راغلی چېرته یو نیم زموږ ملګری فرزانه د ډېر اسماعیل خان ده نو هغې به خبر نیم ورکوو نو بیا ورسره زما رابطه وشوه هلته کې دلته کې نو خو مونږ مطلب چې لکه ډېر حکومتونو مطلب میډیا خو والا تیزی کې چې کله حکومت پرامټي کنه چې هغه تیزی نو مطلب ته ورسره تیز شي چې ته سیریس نه اخلي ته مطلب چې دونه غټه قدرتي آفات دی او ته مطلب هغه کې جلسې او جلوسونه کوي نو بل بس وایي یار اسې خبره ده کنه دا هغه سیزونه دي چې دا خو اوس د حکومتونو مونږ خبرې کولې اوس زمونږ په دې سیمې خلکو مختلفو خلکو ته ووټونه ورکړي دي کنه او ډېر خلکو حکومتونه دلته کړي دي د سیاسي جماعتونو څه کردار پاتې شوی دی چې زمونږ کوم امدادي ادارې وي غیر سرکاري هغه څه وي ځکه چې په دې صوبه کې مونږ کتو نو چې کله پیله سیلاب راغلی اول نو هغه وخت کې دلته غیر سرکاري تنظیمونه به ډېر زیات وو زلزله چې راغلی و ډېر زیات وو ډېر لوی امدادونه به راتله اوس ما ته هغه څوک هم ښکاره نه شو نو د دې سیاسي جماعتونو کردار او د دې خلکو څه کردار و ګوره یو خو تا د کوم چې د مختلف ادارو چې کوم په زلزلې په ټایم خبره بیا موږ وکړو چې ګڼه خو ان جی اوز چې کوم وي او دغه ولا هغه فیز او هغه ګڼه خو ان او سیز کینسل زورغا کینسل ځای ادارې ختم شي په دا چې فورن فندینګ مختلف غاو وجوهات ورسره دغه ځای د په دا حکومتونه چې کومه د اجازه باکده کا پروینشل دی کا فدرال دی نو دا ورته چې کوم انټرنیشنل اورګنایزیشنز کا کور کول غواړي په دغه ډیسټریکشن هغه ته د ان او سی ضرورت نشته هغه ډایرکټ لای شي دویمه چې کومه خبره ده چې که تاسو په د موجوده فلډ غا سیچویشن شو ګورئ که سیاسي پارټي که تاسو د سیاسي پارټي په حواله سره خبره کوئ نو که چا آن ګراوند گین مطلب دی که ځای یې جوړ کړی یا جماعت اسلامي خالي الخدمت فاونډیشن چې په هر ځای ته رسیدل دی یا چې کومه د آرمي ځوانان په اولینې ګوښ خلکو ته رسیدلی دي پولیټیکل پارټیز لکه علي اکبر خبره وکړله په پولیټیکل پارټیز چې نور دي هغه خپل ورکرز هم نه دي اکټیویټ کړي ډي ای خان لکه علي اکبر هم وکړله ما خبره ده د فرزانه مثال لکه ورکړلو 3 ورځې پرې د مولانا فضل الرحمن خپل علاقه ده کنه وزیر اعظم یې دغه کلیم کولو چې ما د هغه طرف ته راوصلو 3 ورځې خو د 10 بیان په ډي ای خان نه دی راغلی خو خبره کوم الته موجودګي څومره د څومره اکټیویست ووټر یې څومره زیات خو زه اسی خبره کوم چې سم په خپل کتلو تاسو دوړم په دې باندې خبرو کوي د سیاسي جماعتونو یو کردار ما وکړو چې دا ځل ما د خدای خدمتګار خلک وکړو چې اغیره وته خو دا هم حقیقت چې هغه علاقو پر محدود پاتې شو چرته چې اغي وو 400 نو خارو دی ګر چا په همدا کار انصار الاسلام هم دا ځل کړی دی مطلب دا چې ښکار چې سیاسي جماعتونو د اهمیت محسوس کړي لګ بده کې مطلب سپیډ چې کومه خبره کوم نه چې فورن ریسپانس شي دغه بلک باندې دغه وګورم لکه دغه شک نشته چې جماعت اسلامي سره مطلب ډېر مضبوط او منظم تنظیم دی هغه خوارسه کې دا کوي د کې دا سیزو شو په هغه لیول باندې ونه شو
خو په دویم نمبر مونږ ته مطلب دی چې ان پی په اول ځل باندې داسې مطلب ښکاره شوه چې هغوی خپل د دې د پټینیورکس نه زیات دی دغه ځای چې کوم حکومت و او دا اپریشیټ کول غواړي چې به هیڅ تاسو مطلب اصل کاردار چې داسې مصیبت راشي په عوامو باندې په دغه باندې نو مطلب هغوی نورم خو هغه شان نو او د هغې وجه دا ده چې محمود جان زه بیا دا خبره وکړم موږ نه مس منیج شو دا فلډ نه دی میډیا دا د حکومت نه دا دغه اوس موږ ډېر زور کوو او دا هولي سولي لکه زه به بیا وایم چې مطلب د آرمي کم غټ لیول باندې هغوی مطلب چې اپیلز کوي هغوی مطلب خلکو ته فون کوي چې مطلب نو اوس ځکه وزیر اعظم سره آرمي چیف په یو برنګ یو دنیا موږ ته ریسپانس راکول شروع کړي دي لکه مطلب هغه په خوراک په سامان کې مو هغه مطلب نورم دي ټیک ده خو مونږ مطلب دا به مونږ د خپل غلطي منو هغه مطلب کو سیاسي جماعتونه دي کو حکومت دی او کو میډیا ده مطلب مونږ ډېر او دا د سره وجه نه پدې کې بار زه مطلب قصوروار زه لکه ګرځوم مطلب تحریک انصاف والا چې خاص کر زمونږ صوبه کې چې مطلب دا دی اوس هغوی کوي ټول کوي خو هغه وخت چې کوم نو مطلب مونږ چې څونه هغه سیز ګرم و که نه نو هغه وخت کې مطلب مونږ خلکو ته ونه ویلی شو چې یاره مونږ نه مطلب دا سیز دا دی لکه ته وګڼه که ستا څوک وزیر اعلی صاحب خپله باندې دورې مورې وکړلې دغه وکړل خو زمونږ تا څوک ولیده څوک وزیران دې ولیده چې هغه لاړه په کیمپونو کې څوک دې ولیده چې مطلب هغه چا سره لګیا دي د سند حکومت لاک د پار سمره مطلب چې هغوی کې خرابیانې دي هر څه دي ففلټ کې مونږ ته ښکاره شو لکه د هغوی کابینټ ګومنس کړي او کله نه ګومنس کړي او ځان سره خلک روان کړي خپل خلک ورته ښیي چې راځي پکې شتو کې ناستي په دا تاسو چې مس مینجمنټ خبرو که زه په دې باندې لګوندې په ډېر اوریدونکو خلک چې کم به وایي چې یاره دا دوی څه خبره وکړو نو مس مینجمنټ زما په خیال باندې دې ته وایي چې مونږ خپل تکلیف چې کوم هغه مونږ دنیا ته ټیک طریقې سره اونه خودو شو نور ځایونو کې خلکو وکتو نو هلته خلک راغه اوس هلته خلک امداد هم کوي او دلته چې کوم زمونږ علاقې متاثره شوي نو هغه علاقو کې مونږ نه په خپله ډېر زیات کار وکړو او نه بل چاته وښولو چې وګوره زمونږ دا ځای نه تباه شوي تاسو راشئ دلته امداد وکړئ حالانکې دلته ډېر لوی تکلیف رسېدلی دی خلکو ته خو دلته مونږ په دې کې تقسیم پاتې شو دا یو حقیقت پاتې شوی دی زه په خپله هم دې ته ګورم چې سیاسي جماعتونو هم هغه خپل کردار نه دی ادا کړی که زمونږ حکومتونه دي هغوی هم نه دی ادا کړی زمونږ ښه طریقې سره دنیا ته خپل تصویر نه دی ښودلی شوی چې په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمه کې کوم نقصان شوی دی نو د هغه دې هم خلکو ته وښیو او بیا د امداد هم د هغې مطابق راشي او حقیقت دی چې که څنګه کله لکه دا کار هم شو نو موږ زر تر زر هغه متاثرین وي پاسولو دا زموږ د مېلمانه هم دا خبره کوي اوس د مونږ په یو داسې ځای کې یو تاسو دواړه به ما تر لږ په دې باندې مونږ پوهوئ چې مونږ په داسې ځای کې یو چې وایي دا شیونه به څو وارې خدای دې نه کړي بیا به کېږي او دا به هر وخت کېږي او اوس پکې مونږ واورېده چې نوي بارانونه را روان دي نو اوس لکه مونږ له فوري طور باندې داسې څه کول پکار دي چې یاره مونږ ووایو چې او یاره اوس مونږ مخکې وخت لپاره ځان سنبال کړی شو ګوره هغه ټول نه اول یو ټکی کېږي چې پریپیرډنس که نه چې تیاری نو ته به هر وخت خپل ځان په تیاری نه ته به الرټ یعنی هغه فیس ته به ځان ته همیشه ساتې چې اچانک کا څه وشول نو د ما ریسپانس بسې د خپل په پنجو به ولاړې هر وخت به د خپل په پنجو ولاړې لکه چې هغه د جنگ دپاره ایون یو نارمل سچویشن وي جهازونه چې کوم دي ایرفورس والا چې کوم دي هغه په 3 سټیجز شوي لاړ وي ایون د نارمل غاښ شي او بیا چې جنگ راشي هغه خالی د یو آرډر سره ودین ا فیو سیکنډز هغه په هوا کې رنوی باندې هوا ته تیار وي په دغه شانته د موږ ډپارټمنټس په کور دي لکه کا ایون ریسکیو 1122 all the time هغه ریډي ساتلی شي هغه اکټیویټي وي او هغه ریسپانس کوي نو په دغه شانته د تاسې نیچرل ډیزاسټرز دپاره ته ولې ګڼه تاسې اداره ان ډي ایم اے جوړه شوه پی ډي ایم اے جوړه شوه پانه پس هغې څه وشول چې اوس چیف اف آرمي سټاف مجبورن هغه بیا خبره کوي چې په هغې شانته پخوا لکه چې یو اداره و د کووډ غه چې هغه وایي چې ګڼه پکور دی حالانکې دغه پکور دی چا و چیف ایگزیکټیو پرایم منسٹر یا د غا کورو خو سی او ایس وی زموږ د سیاسي جماعتونو هم په لږ ډېر زیات پس یو بل ته لاندې وتې دي هغه اصلي کار ته پاتې شي لکه اوس مونږ هلته په جنګ وفاقي حکومت او عمران خان صاحب خپلو کې په جنګ لاندې چې دومره غټ سیلاب ته تېر شو خلک یې ته یوړه نو اخره کې دوی له اله پته ولګېده لکه زمونږ په دې څنګه هغه توتو ډوډۍ ویوړه وروسته سره وشوه هغه وشوه دې کې په محمود جان صاحب لکه دا اوس کم چې کلایمیټ چینج دی موسم بدلون چې کم دی
د پاکستان باندې حمله لکه وکړه او دا یو ځل دا دریم ځل څلورم ځل شو پیره چې زه وینم خو دې په ډېر غټ سطح وکنه لارې کتلې نو دا مطلب بیا هم راځي څنګه چې مطلب دا لکه موږ د هغې نه مخکې ته دې سوچ وکړه لکه د ایون سیکرټري جنرل چې راغی نو هغه لار جوړه کړه چې بھئی دا کلایمیټ چینج دی عام سیز نه دی لکه موږ په دې کې هم زموږ حکومت یا موږ مطلب دغه یو موقف خپل نه کړی شو چې بھئی موږ دنیا ته وایي چې دا ستاسو د وجې نه نو دا به نشو دا خو اوس جوړ لکه بل څوک موږ له وایي چې ستا کور کې دا چلو خپله موږ پته هم نشي بل چا راته چې لکه تاسو خو پته هم نشي ستاسو کور کې دا چلو دا بالکل نو اوس موږ له مطلب پکار ده چې پاکستان په دې باندې یو قومي سطح باندې کمیشن یا اداره جوړه کړي د کلایمیټ چینج دپاره چې هغه مطلب په دې باندې ریسرچ کوي هغه مطلب ګوري او وقتاً په وقتاً باندې مطلب چې هغه خلکو ته خبرداري او ادارو ته د پریپیرډنس ته ورکوي اطلاع ورکوي باقي مطلب لکه زمونږ ریسکیو 1122 بالکل مطلب چې هغه ډېره صحیح اداره ده او دې ځای کې کو زمونږ لږ هم پریپیرډنس وی که نه 15 کسان د یو کور مړه شو تاسو ټول ولیده که نه په هغې باندې نه لکه کلیمیټي کې خلک راځي مطلب چې الله تعالی هغې کې ډېر خلک کېږي خو موږ په هغه بې بسۍ باندې و چې یو ځای کې مطلب 15 کسان د 15 غنټو نه او د 15 غنټو نه ستا ضلعي انتظامیه څه شوه ستا مطلب نورې ادارې څه شوې مطلب دا خو لکه ډېر زیات او هغه وخت چې کله د سوشل میډیا د هر څوک د هغې تصویرونه هم لګیا دی ډي سي ته هم لیږي او نورې دنیا ته هم لیږي چې وګوره دا خلک ګیر دي یا بل چا ته لیږي ښه لکه موږ به هر کس په دې انتظار ته وایي ناست دي که نه زموږ په دې نظام کې دا چې څه ما په سیلاب کې وکتل چې ما ته لا چا ویلي نه دي نو تا ته خو چې څوک وایي خو ته خو لږ په خپله لږ تپوس وکړه که نه چې څه شته څه خو ضرورت خو نشته بیا هغې نه پس ډېر عرصه راغی خو موږ یو ډېر غټ داغ په دې سړه باندې یوړو چې 15 ځوانان زموږ په هغې کې ډوب شو شکر دی هغه یو خو پکې بچ شو نو دا خو زما په خیال باندې چې اوس مخکې لکه مونږ باندې خو د سینه باندې مار تیر شو 3 ځل تیر شو که نه لکه د یو د 2010 سیلاب راغو اوس سیلاب راغو دې نه علاوه دا وریځش کېږي او مخکې هم لګیا دی وایي چې خدشات خپل شته او که تاسو دې خبرې سره لکه تاسو ته یاد دي نو په دې پېښور کې د آرمي پبلک سکول باندې حمله شو په دویم ورځ ټول کام کېناستو او یو نوې لارې جوړه کړه چې هلکه ګوره بیا موږ سره ګوره داسې ونه شي او هغې نه پس بیا داسې ونه شو دې سیلاب نه به څنګه بچ کېږو هغې ته خو موږ ټول کېناستو که نه هغه ټایم وزیر اعظم کېناستو یو طرف ته ځان سره عمران خان کېنولو بل طرف ته ارمي چیف صاحب کېنولو ټول قوم یې کېنولو قدرتي آفاتو نه بچ کېدل خو چې دي که نه مطلب دا خو لکه ممکنه نه ده خو د هغې ریسپانس څنګه پکار دی د دې دپاره حکمت عملي لکه کېدی شي نقصان کمولی شو موږ نقصان کمولی شو بالکل د هغې نه مطلب لکه اوس چین زما تاسو ته ویل که نه هلته لا سیلاب نه دی راغلی او 10 لکو نه زیات کسان یو صوبې نه وایسته هغې خبره یې لکه موږ د هغه خبرې چې کمولی شو چې هر یو شی چې موږ تا ته اول خو ته موږ ورته یی نه چې یو ډیزاستر دپاره یا د څه شي دپاره ته یو پلانینګ سایکل یو وي پلانینګ سایکل مطلب دی د تا ایسټس په کار وي د تا چې کوم تا ته پته وي چې زه د کوم شي حفاظت کوم بل دغه ته تھریټس وي بیا هغه ته ریسک وي میټیګیشن وي د موږ اول خو دغه پته نشته چې کوم د موږ ایسټس دي په دا وبوک چې تاسو ولیدل ټوله دنیا لیدل څومره غټ غټ زما لږ وانه واګم دا صفي صاحب ما ته دونه یو د لکه خبره ده دا صفي صاحب چې په کلایمیټ چینج باندې لږ ډېر کار کوي ما کتلی دی او زمونږ مطلب یو کانفرنس و پای کې کلایمیټ چینج باندې مطلب یو سیزو موږ دا تپوس وکړو لکه مطلب چې موږ د ډېر سیزونو تپوس وکړو د هغې موږ ته ریسپانس میلاو نه شو ستا په پاکستان کې لا د اوسه پورې مطلب داسې اداره نشته چې هغه اسسمنټ وکړي یعنې چا لا دا تر اوسه پورې منلی هم نه دی چې دا موسم کې بدلون راغلی دی او چې ویې منو نو بیا به ورله تیارې کړو ستاسو دواړو کوم پولیټیکل فیګر دی تا دغه خبره کړې ده چې د ګلیشیر برسټ ولې وشول د دومره لرګي چې د تا په غا باندې دي دا کومه مافیا ده چې د دومره غا راغله که هغه د لرګي ټیمبر مافیا د هوټلونو اجازه چا ورکړې وه دا ځنګل چا کټ کړي دي کورونه په سیندونو کې چا جوړ کړي اجازت ورکړې ستاسو دواړو موږ به په دې باندې بیا هم خبره کوو تاسو ته بار بار تکلیف درکوو ډېره مهرباني تاسو زموږ سټوډیو ته راغئ زموږ په پروګرام کې ګډون کوو ګرانو کتونکو دا زموږ و اولنی پروګرام باخبره پښتونخوا څنګه چې ما تاسو ته په شروع کې ویلي وه چې موږ به د هر زیارت د جمعې پورې 4 نوالې 15 بجو پورې خپل هغه معاملې چې کومې زمونږ حکومتونو سره تعلق ساتي ذمهوارو خلکو سره تعلق ساتي په موږ باندې څه تیریږي څنګه تیر شو مخکې دې څنګه بچ کېدی شو د هغې شدت څنګه کمولی شو غم څنګه کمولی شو یو بل سره امداد څنګه کولی شو د سرکار څه ذمهواري جوړیږي او دې کې دا دی د پاکستان د ټولو نه غټ اف ام ریډیو خبره کوو تاسو نه اوس اجازت غواړو د الله په امان
دا دی د پاکستان د ټولو نه غټ اف ام ریډیو نیټورک سنا اف ام. د کراچۍ نه تر خیبر پورې د ټولو نه غټ اف ام ریډیو نیټورک سنو اف ام.